الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن مزن د مسلم لیگ یو کس دی په تیر شوي حکومت کې وزیرو افتاح اسماعیل دی د هغې اول تاسو یو څو خبرې واورئ چې دا څه وایي. I don't know if there would be a buyer for PIA after next election, but I hope there is one and we should just try and sell this PIA. And I will do an offer. Whoever buys PIA, I'll give them Pakistan steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities, I'll give Pakistan steel for free. Why should we own Pakistan steel? دام نن په ټاک شو کې او په هر ځای کې ناست یو خبرې کوي پاکستان معیشت خراب شو، پاکستان عمران خان د پاکستان تباهي وکړه، کنه یو بکواس یې شروع کړی. دا په دې خپل ویډیو کې وایي پاکستان پی ای اے که څوک اخلي نو موږ به سټیل میل هسې ورکوو. آیا د پاکستان چېرته انډرپلۍ کړې وې دي چې بس ته د موږ هره یو دغه راله او هسې به یې ورکې، یا ستا د پلار دا جاګیر و چې یاره ته به یې بس ورکې؟ دا خو خان وروره د دې قوم شی دی، د دې قوم دغه دی. که یوه اداره یو ځان نشي سنبالولی بل ادارې ته یې واله کړي، د هغې هغه دغه وکړي، یو صحیح دغه ته یې بوځي. نن هغه پی ای اے دی د پیپل په دور کې په خساره کې و، د مسلم لیگ نون په دور کې په خساره کې و، نن هغه د تحریک انصاف په حکومت کې هغه پاکستان آرمی ته حواله شو. نه خساره شته، هېڅ هم نشته، ټیک ټاک روان دی. دغه شان د سټیل میل خبره ده. سټیل میل خو مشرف چغې والي چې راځي هلکه دا 25% پرایویټایزیشن کوو په دې کې. نن به سټیل میل ټیک ټاک کېدای شي په ایشیا کې هغه په ټاپ باندې وي په سټیل میلو کې. نن هغه ولې تباه برباد دی؟ د سرکاري د یو پسند کې دی، یو د سرکار د وجې ده. نن به کې ته 20% پرایویټایزیشن وکړه چې دا ټیک کېږي که نه ټیک کېږي. بټو صاحب ټول هر څه سرکاري کړي و، تباه برباد یې کړه. که هغه پرایویټ کړی نه وی، سرکاري کړی نه وی هر څه، نو نن به هر څه ټیک ټاک نه وی. سرکار خلک کار کوي، تاسو سرکار ادارو ته وګورئ، دا کار کېږي. تاسو لاړ شئ هسپتالونو ته وګورئ، نور ځایونو ته وګورئ، څوک کار کوي؟ پی ټي سی ایل مخکې تباه برباد و. 25% پرایویټایزیشن وکړو، ټیک ټاک نه دی. ته ورته ټلیفون وکړه، سبا به دلته ولاړي. اسلام آباد ته ټلیفون کوه، سبا به دلته ولاړي. سټیل میل ریلوے دی، ریلوے دی بھائی سبا دی دا 50% دی، هر څونه پرسنټ دی پرایویټایزیشن دی پکې وکړي، ټیک ټاک بھائی نه به خسارئ، هېڅ به هم نه وي. یا دې آرمي ته دې پکې 10% حواله کړي چې یاره بھائی دا 10% پکې ستا شو، نو دا شی سنبال کړه. نو مسلم لیگ نون والا خو داسې حل لایس دی چې یاره پاکستان یا انډرپلۍ کړي دي یا څه نور څه دغه ایستي چې بس ته هر څه په پی ای اے باندې هر څه دغه ورکوه. خو زما خبره دا وه چې دا نن هم په ټاک شوګانو کې په هر ځای کې ناست یو قسم یو خبرې کوي ته چې حیران به شي. خپل دغه ته سوچ نه کوي چې یاره ما دا خبرې څه دي کړي دي، چې ته په پی ای اے په دغه کې سټیل میل هسې ورکوې، نو دا کم دغه دی، دا کم سوچ دی او کم دغه دی. پته نه چې یا در پلار جاګیر و چې بس ته یې هسې ورکوه. دغه شان که تاسو سوچ وکړئ، زموږ د پیپل په دور کې زموږ د نیشنل پارټۍ وزیرو د ریلوے هغه هم چغې وایي موږ د پښتون حق حاصله، وایي دا د حق جګړه ده، وایي د مفاداتو جګړه ده. وایي نو کم از کم دا ټول پاکستان خو به دې پرېښود وی، موږ خو پښتانه و که نه، د درګۍ له واله، د مردان له واله او د درګۍ به د ریلوې خو دې په دې سوات به دې راړولی وی، په دې باجوړ به دې راتاو کلی وی، د افغانستان ته به دې رسولی وی دا ریل د سیسټمو. نن ایران ته ستا ریل ځي، هغه دی تقریبا دغه ته به تاو شي، ترکي ته به رسي. نو موږ هغه ونه لیدل. ته خو هر وزیره مې 15 کاله هر څه پاتې شوی وي، یا درته اختیار نه راغلي. موږ دا ووایو ته وایې چې یاره ما ته اختیار نه دی راغلی، ته خو وزیر هم نه، نو په کار دی د درګۍ پورې خو دې راته ریل سټارټ کړی وی. د څه چې وزیر وي نو هغې خو د بر چې رالیکلی وی، نور پرېږده. موږ وایو چې زه نور ستا له ګیله نشته، زه ستا څه اختیارات نشته. نو ستاسو خو نیشنل پارټۍ سره خو هغه ټایم کې وزیر یم هر څه یې و، چې دا زمونږ د ریل سیسټم چې خامخا چې دغه چې سوات ته رسولی وی،
نن هغه هم د پښتنو چغې وایي پښتون داسې پښتون زه د پښتون حق غواړم د پښتون دغه غواړم نن بیا مسلم لیګ نون نه پاڅېدلی مهنګایي دا مهنګایي یو داسې شیز دی که نه دا د سیاست یوه چابي ده بس اهمه چابي د سیاست په کم ملک کې چې مهنګایي راله او یو پالټي راووته چې مهنګایي شروع شوه بس ووایه چې دغه ووټ بینکینګ هغه طرف ته ځي ووټ بینک په دې باندې دا د سیاست یو چابي ده په دې باندې خلک ووټ بینکینګ برابروي ما خو چېرته ونه لیده چې دغه په چکدره کې نن دولګي د سړی مړ شو بېروزګاري ده او دا چل دی هغه چل دی داسې یو بکواس دی مهنګایي سم نشته سبا په چکدره کې ودرېږه د چکدرې په پل باندې او تشمار کوه چې څونه خلک سوات او کالام ته په چکرو په دې موسم کې رواني تا ته پته بیا ولګي چې مهنګایي شته دی که نشته دی نو بس زما دغه یو څو خبرې وې